بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دی چې ټول ملګري به ښه یې، ټیک ټاک به یې، خوشحاله به یې. تاسو به وایئ چې لیټ دی ډېر زیات، او دونه لیټ ولې لایو راغلی. پاکستان کې تقریبا چې 10 منټه کم یوه ده، او بهر زما خیال دی چې خلیج ټایم سایډ ته به وختي. زه خو د ډومبۍ د ټولو روم د زړه نه شکریا ادا کوم، کوم چې دا ایشو جوړه ده د اورسیز پاکستانیانو، او په دې باندې مونږ تقریبا هغه 3 ورځې مخکې لایو راغلي وو. زموږ د پښتون ورور هغه لاش په سعودي عرب کې پروت و، او هغه پروګرام مونږ وکړو. تقریبا څه د میلیون نه سیوا کسانو وکتو. د هغې نه پس ټولو پښتنو یو اواز وکړو چې په دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه که زموږ حالات داسې دي که نه، دا در په در چې یو ګډ وډ شو، نو دا مین ایشو زموږ دا دی چې اتفاق نشته. که داسې یو ایشو ته دا ټول خلک راغونډېږي، یو کېږي او په هغې باندې لبیک کوي، نو داسې ډېر زیات ایشوز الله تعالی زموږ حل کولی شي. اوس چې کوم لایو راغلی یم، نو دا ټول هغه خاص کر په سعودي کې چې کوم مسافر دي په ریاض کې، د هغو دپاره ډېره زیاته اهمه خبره ده، خوشخبري ده. مونږ تنقید هم کوو که نه، د دې حکومت او د دې عوامو مثال داسې لکه د پلار او د بچو وي. سړی خفه شي، پلار بچو ته هم ښکارېږي، بچي اکثر د پلار نه هم ګیله کوي. نو مونږ خو تنقید هم کوو، خو چې کله یو ښه څیز ویني نو هغه به اپریشیټ کوي، هم هغې ته به ډاډګیرنه هم ورکوي. اوس کې پی کې چې کوم سی ایم دی محمد خان صاحب، د هغو د افیشل ټویټر نه بیا ما تصدیق هم وکړو چې هغو یو خبر شیر کړی دی چې یاره په 2 جون باندې به یو جازي خصوصي ریاض ده او باډیز پرتی دي، نو هغه به دا ځای کې نه راچوتی. زموږ التجام ده، موږ دا اپریشیټ کوو چې کې پی ګورنمنټ نه محمد خان صاحب دا سټیپ واخیستو. موږ ډېر زیات اپریشیټ کوو. زما چې څونه پښتانه دي زموږ سره، زموږ چې هم څونه آنلاین فیملی دی، ټول سایډ نه موږ اپریشیټ کوو دا اقدام چې په سخت وخت کې د خپل ولس سره یو مشر ودرېږي، هغه موږ اپریشیټ کوو، ډېر زیات اپریشیټ کوو. او موږ دغه مطالبه هم کوو چې که دا یو فلایټ ما ته نه ښکاري که دا څیز برابر کړي، ځکه ډیډ باډیز به راشي، خو ډېر زموږ پښتانه وروڼه هلته کې پسو دي. نو زموږ درخواست هم دغه دی که دغه د فلایټ تعداد سیوا شي، صرف ریاض ته نه، په دمام کې زموږ ډېر پښتانه پسو دي، په جده کې زموږ پسو دي، په دوبۍ کې دي، ابوظبي کې دي، قطر کې دي، کویت کې دي. تاسو په الله یقین وکړئ، داسې وایس میسیجونه ما ته راغلي چې په هغې کې مسافر جاړي، قسم په خدای کې زه اورېدی شم. نو زموږ درخواست هم دا دی، موږ اپریشیټ کوو پهله چې تاسو دغه فلایټ خصوصي چې کوم جهاز دی هغه تاسو لیږئ په 2 جون باندې، او څونه چې هلته کې ډیډ باډیز پراته دي خصوصي د هغې دپاره. نو دا زه د دې کې پی ګورنمنټ دا اقدام اپریشیټ کوم هم، او ټولو ملګرو ته یم که یو څیز ښه وینئ نو د هغې تعریف یې ډېر زیات ښي. وجه دا ده که مونږ په هر څیز باندې که ګیله کوو که نه مونږ، نو که د ګیلې زمونږ حق دی، نو که یو ښه څیز وي نو هغه اپریشیټ کول هم پکار دی، ځکه هغو ته هم ډاډګیرنه میلاو شي چې یو یاره دا څیز چا اپریشیټ کړو، د هغې سره ته نور هم مطالبه کولی شي خپله جایز. نو دا ده چې زمونږ دغه مسافرونو ته به لږ اسانه شي. نو زه ستاسو له ټولو شکریا ادا کوم. زه همیشه دا خبره کوم چې زمونږ په وس کې صرف اواز شوتول دي، مونږ دغه کولی شو، د زړه نه یې کولی شو، د زړه نه دغه مطالبه کولی شو. او زه خو قسم په خدای له دې وجې نه کومه چې ما خپله دغلته کې د سختې د عمر تېر کړی، یو شپه د مسافر دا یو وایس میسج راته وختي ورولېږو جړلی، او په هغې کې دا ویلو چې طاهر بھائی صرف خپل مور پلار اخرني پېره لیدل غواړم، او زه نه غواړم چې یاره په ما سې چیرې شو زه خپل مور پلار وینم، د بچو پلار هغه سړی. وګوره دا څونه غټه مجبوري ده. و ایمرجنسي حالات کې مونږ په دې هم پوهیو، هر سایډ ته په هر ملک کې په هر ښار کې ایمرجنسي سچویشن دی، په دغې هم پوهیو. خو موږ غواړو چې یاره د امبیسي چې کوم کردار دی د هغې مثال لکه زه چې د خپله سوچ درکړم چې د یو شفیق پلار په شانته کېدل پکار دی. که تو کار کولی هم نشي، هسې ماشوم ځان ته رانیږدی پته وي ماشوم وایي پاپا ما له پلانکي دکان کې ګاډی واله، که ته وله نشي اخیستی که نه، زه بچې سبا به درته والم،
یو بچی انشاءالله چې دی میاشت کې څه لري میلاو شي بله ته واخلم. نو دا ده چې خوشحاله خو به شي بچی که نه، که ته ورته چې نن نه یې اخلم دله نشم اخیستی ده، نو کم از کم بچي هغه زړه به مات شي. پر چې کوم دي دونه زړونه پاتې شوي دي والله، چې د کور او د مور او د پلار او د بچو د یارانو دوستانو د غم خادو دغه سختي تېرې کړي که نه، دا زړونه دونه پاتې شوي. نو که دغلته کې کار یې کېږي نو خو یو نرمه خبره ورسره کوئ. سفارت ته زموږ دغه التجا ده، زموږ چې کوم مشران دي دغې ته زه وایم تاسو خپل کارونه کوئ، دلته لګیا په ښه طریقې سره کوئ. خو سفارت ته سړی صرف دونه وایي چې یاره که کار کولی نه شي لږ په ښه خوله ورسره خبره کوئ. نو د دغې دپاره راغلی مو چې څومره په ریاض کې پښتانه دي تاسو دغه خوشخبري درکړم چې دغه فلایټ الحمدلله په 2 جون باندې به درځي ریاض ته، او څومره چې ډیډ باډیز دي په کلي کې د هغې خلک دي. ځکه ګوره دا څومره د سختې مقام دی که نه، چې یو سړی لاړ شي مزدورۍ له او سړی پسې ایرپورټ ته ځي او روغ رمټ سړي ته خلک څومره خوشحالېږي که نه، او دا څومره د تکلیف خبره چې دو د پته چې زمونږ د پلار یا زمونږ د ارور یا زما د خاوند دا وفات شوی دی او د هغه ډیډ باډي ته هغوی انتظار. دویمه خبر دا ده چې غټه ایشو چې کوم دا هغه هم د ګورنمنټ مخې ته اقدم چې کوم د 700-800 ریالو ټیکټ و نو هغه د دو چې کوم وزیر دی الله دې پرې رحم وکړي، هغه وایي چې دا به مسافر برداشت کړي. نو مسافر خو الرډي د دې ځای کې چې څونه بوجونه دي هغه برداشت کړي، نو کم از کم دا ورسره تاسو برداشت کړئ. دا ښېګړه د مسافر سره تاسو وکړئ. زه یم چې انشاءالله دونه غټ بوج به تاسو باندې نه راځي. که د 700 ټیکټ به تاسو په 3000 او په 3500 ریال لګوئ که نه، نو که فلایټونو ته بحال هم شي خو دا ایشو یاد ساتئ. ګوره دې خلکو سره پیسې ختمې شوي دي، د خلکو سختې دا 3 میاشتې تېرې کړي، د خوراک پیسې ورسره نشته. نو 700 ریالو ټیکټ یا د 1000 درهمو ټیکټ په څنګه په 3 او 3500 ریال یا په درهم باندې اخلي، نو دا هم ډېره اهم ایشو ده. نو دغه هم زه غواړم چې هلته ګورنمنټ په نظر کې دي بقی تاسو یوازې نه ټول د کلي چې څونه دلته رونه دي پښتانه دي، څونه سوشل ورکران دي، مشران دي، کشران دي، ټول سو سره دي د هر قسم منډې ترډې دپاره، د هر قسم اواز وتېدو دپاره مونږ سو سره یو. چېرته په ذهن کې دا رانولئ چې زمونږ د پوښتنې څوک نشته دی، مونږ کار دا دی اواز به چوتو بېجایه تنقید مونږ نه کوو. نن ماته چا څه ایمیلز کړي دي چې یاره زمونږ په دې ویډیوز باندې د پی ټي آی څه ملګري خفه شوي، نو زه تاسو ته مودبانه ګزارش کوم زما پکې ډېر ملګري هم دي، مونږ بېجایه تنقید نه کوو په چا باندې. مونږ یو ایشو وړاندې کوو چې یاره دا ایشو ده، هغه ویډیو مونږ وکړو نو 4-5 غنټې بعد بیا امبولینس راغی ډیډ باډي یې چوته کړه. مونږ اپریشیټ کوو هغه څیز، لکه اوس څنګه د سی ایم د سایډ نه دا جهاز ارینج شو چې یاره دا به په 2 جون باندې ځي، نو خو مونږ اپریشیټ کوو، په دې مونږ تنقید نه کوو، مونږ خوشحالېږو په دې باندې. او مونږ غواړو چې دغه شانتي ښه اقدامونه دې نور وشي، چې کوم ښه کار کېږي هغې ته به مونږ ښه کار وایو، هغې باندې به مونږ سو شکریه ادا کړو. نو بېجایه مونږ په چا تنقید نه کوو، نه مونږ سیاست کوو چې یاره مونږ په یو پارټۍ باندې تنقید کوو، نه زمونږ بل څه غرض وي، خو صرف دی چې کوم بې زبانه خلک دي د چا چې اواز نه رسي د خپلو مشرانو ته رسو. دغه زمونږ کار دی، زمونږ هغه ترمنځ هغه فاصلې به کې د هغه تار د مسافرو د حکمرانانو. نو الله دې وکړي چې کوم ملګري په دې باندې خفه نه شي، څوک خفه نه شي. زمونږ مقصد صرف دا چې د خپلو وروڼو اواز ورکړو. مسافرو تاسو ته هم وایم الله مو ژوندي لره، په تاسو آباد وو، په تاسو آباد یو، په تاسو ټول عمر آباد یو انشاءالله. او یوازې چېرته هم نه چېرته دا ونه وایي چې تاسو یوازې، مونږ ټول سو سره د ټولو ملګرو زړه شکریه ادا کوم. الله مو خوشحاله او آباد ساتي. السلام علیکم ورحمت الله. اخر کې سوري یو خبره کوم، طبیعت مې ټیک نه دی، نو څونه ملګري چې دا ټایم ګوري خصوصي په خپلو دعاګانو کې مې ساتئ چې الله لږ صحت راکړي، ځان راته ښه نه ښکاري سړی په کور کې ناستي که نه، منډه تړله غواړي، کار کول غواړي. نو ټولو ملګرو ته مې درخواست دی چې خپلو دعاګانو کې مې خصوصیات ساتئ چې الله راته صحت راکړي. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.